د آسټرالیا جارحانه بیټسمن डेविड वार्नर هم د پی ایس ایل 2025 د پاره ساين اپ کړی دی. پی ایس ایل 2025 د پاره डेविड वार्नر هم خپل اویلیبিলিټي شو کړی دا چونکه دا ځل په آی پی ایل کې डेविड वार्नر نه د سلیکټ شوی. डेविड वार्नر په آی پی ایل کې تقریبا 15 سیزن اپ تھرو آؤٹ د 15 سیزن هغه گیم وکړو خو دا ځل په آی پی ایل کې هغه سلیکشن نه دی شوی. نو دا ځل هغه د پی ایس ایل د پاره خپل اویلیبিলিټي شو کړی دا چې زه دا ځل په پی ایس ایل کې گیم کول غواړم ځکه پی ایس ایل کې مالا کوالټي بازاران کتلو لا ملاویږي. پی ایس ایل چې دومره په دنیا کې وایرل شو دومره مخ کې لاړو هغه د پاکستان د بازارانو په وجه چې پاکستان کې ډېر کوالټي بازاران دي. جی آی پی ایل نه پس کم غټ لیگ دی په دنیا کې هغه پی ایس ایل یادېږي چونکه پی ایس ایل کې پیسې نشته کلاډیانو ته دومره پیسې نه ملاویږي څومره پیسې چې آی پی ایل کې ملاویږي. خو بیا هم پی ایس ایل یو کوالټي لیگ دی په دې وجه باندې په دې کې د دنیا هر یو کلاډي کوشش کوي چې په دې لیگ کې زه گیم وکم. په دې لیگ کې ډېر داسې کلاډیان دي چې گیم کړي دی د دې گیم نه پس خپل انټرنیشنل ټیم کې هم سلیکټ شوی دي. ډېر کلاډیان د انګلند په ټیم کې دوه درې کلاډیان دي چې د پی ایس ایل نه د انګلند ټیم لتلی دي. نو په دې وجه باندې डेविड वार्नर هم خپل اویلیبিলিټي شو کړی چونکه د استرالیا طرف نه خو هغه ریټایرمنټ ایستل دي یو ریټایرډ کلاډي دي. وګورو با چې په پی ایس ایل کې څوک پکای کنه او په پی ایس ایل کې چې ټیم واغشتو نو څنګه پرفارمنس پکای دا براتلون کې ټایم کې پته لګي. ډېر زیاته مننه. والسلام.